أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم چپنن دور کې د يهود او د نصارا سازش داده چاغی د اسلافو د انبیاء کرامو د سلف صالحین صحابه کرامو مینا زمون ستاسو د زړه نوباسي او باغی کې د ډېر حد پورې غي کامیابوم دي قطع نظر د دینه چې زما تعلق د چا سره دی او د چا سره نه دی تنظیمونو کې تاسو ګورئ چاته ایمان نه دی یاد په دینی تحریکونو تنظیمونو کې هر یو خپل مشر آخو خلکو تخکاریږي که هغه روا کوي او که ناروا کوي د دینی تنظیمونو نه پسته بیا لږ سیاسي پاټوله راشه او د رسول الله د هغې خبره چرته هم نشته که چرته څوک یې کوي نو هغه صرف او صرف دیلی چې یو ډالې کي نو یهود او نصارا لګیا دي چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو مینا محبت رسول الله سره څومره مینا وه په هغه باب کې څه نظایر او امثله مونږ پیش کړو او الله دې دا زمون زړونو ته کوس کی چې زمون زړه کې هم دا ځای ونیوي چې او رسول الله به د هر چا مختصر دی خو یو واقعیت ستاسو وړاندې ږدم چې د صحابه کرامو محبت ته ګوره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه چا تپوس کړی دی ورته وی ستاسو د الله د پیغمبر سره څومره مینه وه او څومره مینه ده ماشاءالله حضرت علی نه اشنا جواب ورکړي دنیا کې محبوب ترین څیزونه مور پلار اولاد وي او یا چې ده نو خپل ځان وي حضرت علی نه اشنا جواب کوي حضرت علی وی زمون د رسول الله سره د خپل والدین مور او پلار میندو نه د خپل اولاد نه او په سخت د تند په وخت کې چې څومره اوبت زیات محبوب وي یخ اوبه د هغې نه مونږ ته پیغمبر پاک زیات محبوب که یو طرف ته مور او پلار او اولاد او بل طرف ته خپل جان چې سړی ته تخته تنده لګېدلې وي او په هغې کې هم هغه وایي ماله دې اوبه او د هغې اوبو نه معنا اخري سلګۍ که زما د جان وي خو چې بل طرف ته محمد رسول الله نو زمونږ د ټولو صحابو د پیغمبر پاک سره داسې مینه وه او دا د هغې مثالونه موجود دي چرته جنگ کې پلار مخله راځي صحابه کرام پلار لري کوي لیکن محمد رسول الله هغه چرته چې دنه تکلیف لنه ور کوي صحابه میندې پرېږدي او میندې د هغې نه پاتې کېږي چې چا ایمان نه راړه لیکن رسول الله مبارک هغه پرېښودو نه ور کوي او دا ایمان دی دا ایمان دی حدیث خو ما تاسو ته ویلو ړومبنو سلسلو کې چې پیغمبر پاک فرمایي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین تاسو کې یو تن تر هغه پورې ایماندار نشي کېدی تر څو چې زه هغه ته د دې تمامې دنیا نه زیات محبوب نیم حتی اکون احب الیه من والده مور او پلار ولی نه اولاد ولی نه
تمام دنیا ولی نه کدا یو طرف تشي او بل طرف تا محمد رسول الله شي نو محمد رسول الله با زیات محبوبي او د دې حدیث تشریح د صحابه کرامو د ایمان او دا غي د ایمان د معیار حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وکړه چې من صحابه وتا پیغمبر تمره محبوبو چې د میندونا د اولادنا او په سخت وخت کې چې اخیری سلګي او سخت تندوي پاغي کې چې بنده ته وبسمره محبوبي د دین را تزيات محمد رسول الله محبوب سہیل تستوری رحم الله هغه وی کم یو سړی چې پیغمبر پاک په ځان باندې نگران او والی نه کو او د خپل نفس ځان په خپل مالک کو چې خپل خوخه څنګه کوي دا انسان د سنت او د مینې د رسول الله مزد سره محسوسول نشي تر سوچ د پیغمبر په ځان نگران کړي والی کړي نه او تر سو پوری چې د محمد رسول الله د ځان غلامان کړي نه یو غلام نه نو د سنت خوندم تا ته نه نصیب کیږي مزام تا ته نه نصیب کیږي دا نن چې کله په پنجاب کې انکار حدیث شروع ده خود پیغمبر د سنت تابعین دي یا دلته شروع ده چې دیو سړی ژوند هغه شروع ده یاره چې امام بخاری هغه چې ده نو دا ویل دي چې دا خپل کور والا سره لواتت جائز ده امام بخاری کم ځای ویلو ته د امام بخاری په مقصد څه پوي دي خود منکرین حدیث دا مقصد ده او دا غي نظریه ده چې هغه وی هر قسمه جائز ده نو هغه جائز ده تا سنت مزن ده نصیب شوه ذکر اعتراض په محمد رسول الله چل کې او په امام بخاری باندې چې ټول عمر دی او سړی ځوان پدې کې پخپل تیر شوی د منکرین حدیث داغه بدغه اشکال وی بیا د محمد رسول الله محبت نن د خلق زړونه وته او تر هغه وجدا چې بیا ایمان زی ماشاء الله یو صحابي دی رسول الله مبارک څخه راغله دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یا رسول الله زماتا سره ډیر زیات امینه ذکور کې ناستم اچانک ستا خیال راشي نو ځوان چې راشه زر منډه و سینه چې زو وفات شم او زماته د نبی علیہ السلام دیدار مبارک نصیب نشي نظر منډکم نو چې تاسو سره مجلس کې او سات کینم نو بیا کوړه لړشم تا وینم نو یا رسول الله زه ډیر بے چینم او چې تاسو د دنیا نه لاړ شي وفات شي زلاړ شم نو تاسو خو به د انبیاء درجه ته ورسئ من خو به کته درجه کیو نو چې من کته درجه کې نو ستا دیدار خو بني او دا بلا سن جنتی چې پاغي کې یا رسول الله ستا دیدار نه دا بس کیږي زمون خو به هغه مقام هغه مرتبه نه دا د مینې انتها ده او دا صحابه الله دې ما او تا ته د صحابه کرام مینه نصیب وګرځي او د رسول الله صحابی چې دا تپوس کوي پیغمبر پاک خو ماشاء الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر کو وحی لګیای نبی علیہ الصلوۃ والسلام غل شو چې د توز سوام دي کې وحی راځي جبريل تشریف راړي او دا آیات راځي د سوره نساء من يطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیہم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین در منصور کے امام سیوطی رحمہ اللہ گن روایات را جمع کړي او حافظ ابن کثیر دارنګ ابن جریر طبری رحمہ اللہ گن روایات را جمع کړي چې دا سوال صرف یو صحابی نه کړي یو بل انصارین کړي او ګڼ صحابه کرامو کړي چې یا رسول الله من خو بیا جنت کې ستا مرتبه ته در رسیدې نشو دیدار بسنګي الله د آیاتونه راو لېګل
چې چا دنیا کې د الله حکم اومنه او د پیغمبر طریقې اومنله او د هغه حکم یې اومنه نو هغه به د انبیاء کرامو سره د صدیقین شهدا صالحینو سره به معنی د دوی دیدار به الله رب العزت نصیب کوي دا مینه و د هغې ځکه دا تپوس کو یو بله واقعه مې ذهن ته راله دا د مخې تقدم بیا خبره راټولوم په دې لږو دی الله ما تعالی عمل راکړي او الله دې زما ستا زړه ته محبت د رسول الله او د صحابه کرامو کوز کړي فاطمه رضی الله تعالی عنها چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډیره محبوبه وه ډیره خوښه وه راغلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه دیدار له ملاقات له نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یې بچې کور دې رانه ډېر لرې دی اوایلو کې د فاطمې کور لرې و زړه مې غواړي چې ستا دا کور زما د کور سره نږدې چې زه تا وینم ته ما څخه راځې فاطمه رضی الله تعالی عنها عرض کوي بابا د حارثه دا کورونه نږدې دي د ده دا مکانات نږدې دي حارثه رضی الله تعالی عنه که تاسو دته درخواست وکئ نو دی به ما سره خپل مکان بدل کړي دی به هلته لاړ شي زه بدل ته راشم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکې د هغه سره یو ځای بدل کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته یې بچې ماله شرم راځي د ده سره مخکې ما یو ځای بدل کړی دی او د قرباني کړی ده ماله یې ښه ځای را کړی دی زه نور شرمېږم نشم ویل دا پیغمبر نمونه پیغمبر د پیغمبر نن چې مولا شي او پیر شي نو پیر دیتا وای چې دا ټولو مریدانو مالو خوري او مولا دیتا وای چې دا ټولو شاګردانو مالو خوري پیغمبر پاک وای مال شرم راځي دا ما او تا ته ښیي چې خامار مه جوړېږه پیر دیتا نه وای چې بس پیر دیتا وای چې بس مرید را اخلاص ته بسکټ راړه مرید را اخلاص ته چایان راړه مرید را اخلاص ته چې سر اړې نه راړه نور دی وطن توحید خو نه دی ورته سنت خو صرف د نن زمانی پیر او مولا ځان نسبینه مرغابته جوړه کړې ده د کړو کې چرګې په شان غلې غلې کیږي دا د نن زمانی پیر دی چې زیات نه زیات پیر قرباني کوي نو اخیره کې شاټول واچي نو مریدان ځان ته ګډوي حرامي د ښځه به ځان ته کمره کې ګډوي او مریدان ځان ته په جومات کې ګډوي شاټولې اچولي او پټکي به ترې نه کته پراتي دا پیرتوب نه دی پیر هغې ته وایي چې د رسول الله تابع او غلام نبی علیہ السلام وایي ماله شرم راځي چې زه دا مکان بدل کم دې کې حارثه رضی الله تعالی عنه ته پته لګېدلې ده حارثه رضی الله تعالی عنه ته چې پته لګېدلې چې پیغمبر داسې خبره کړه فورن راغلی دی رسول الله مبارک ته وایي زه خبر شوم چې ته د فاطمې کور نږدې راړل غواړې یا رسول الله زما مکاناتو کې چې کم مکان خوښي هغه واخلئ چې فاطمه دلته راشي دا اوس د رسول الله مینه ده د هغې د رسول الله سره چې هر څه خپل قربانۍ او مینه وی دیتا چې ته بیا هر څه قربان کړې دا دلته کې خفه کېږئ ما نن ما اکثر خلک ملا ته وایي دی په لوډ سپیکر هر څه وایي که نن سبا الکم په توش په مینه کې اخته دی او په موبایل کې میسیجونه دي او یاره دوره دوره پیسې په جینۍ ضایع کړی جینکۍ په دې اخته دي دا څه مینې دي د 2 منټو د لذت او د خواهش دپاره د عمر ذلت په خپل اوږو باندې اچول په هلک مینېدل او په جینۍ مینېدل دغه شی دی د 2 منټو لذت د هغې دپاره دا به څه مینه مینه خو هغه ده چې په هغې باندې فرشتې وپسخېږي مینه خو هغه ده چې په هغې باندې تا ته یو مقام ملاو شي او هغه د الله او د رسول الله مینه ده دا به څه مینې نن صرف د جینۍ اننګي سره دي او یا د هلک اننګي سره دي ستا خوښ دی چې خړپ بوډا شو ښایست یې لاړ هغه دې لاړ ختم شو هغه مینه او محبت ولې نه کې چې کومه مینه او محبت باندې تا ته سبا الله مقامات درکوي اعلی او په جنت کې هغه لذتونه چې هغه باقي او همیشه لذتونه دي الله دې موږ ته نصیب وکړي
خو زمونږ زړونه دومره ګنده شوي دي چې دا خبرې داسې تنبیږي دا تنبیږي کله چې ګناهونه عام شي نو هغه زړه تور کی او بیا په هغې خبره تنبیږي زمونږ زړونه تور شوي دي حارثه رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته وایي یا رسول الله چې کوم مکان دی خوښ او بیا وایي یا رسول الله چې تاسو کم زمانه مال واغسته دی مال ما ته ډیر محبوب دی د هغه نه چې کم ما ته پاتې شو په خوشحاله بیم زما به زړه خوشحاله شي چې تاسو پکې یو کور ګوته کېښود د هغې نه پس ته رسول الله بیا هغه سره کور بدل کړی فاطمې نږدې راوستې ده او هغه هلته تللی دی دا د هغې مینه وه چې هغې هر سره اړل د الله او د رسول نه قربانول هېڅ نه رستو کول او دغه وجه ده چې قرآن کریم د صحابه کرام مبارکي وایي ولا یرغبو بانفسهم عن نفسه هغې د پیغمبر پاک نه خپل ځان په هېڅ باندې نه دی غوره کړی هغې چې غوره کړی دی نو رسول الله یې غوره کړی دی او د هغه سره مینه وه چې کله زما او ستا ایمان دی حالت ته ورسېد چې د صحابو په شان کې شو چې په هر غم کې په هر ښادۍ کې په هر طریقه کې ما او تا کوشش دا کوو چې د رسول الله طریقه سوا او د رسول الله په ناموس قربانۍ ته تیار یو نو زموږ ایمان به بیا معیاري ایمان وي الله دې کی او الله دې زموږ ستاسو زړونو کې د قرآن او د سنت مینه واچوي او الله دې زموږ ستاسو زړونو کې د صحابو محبت او مینه راوغورځوي اقول قولي